بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشومو منګه په صیغو باندې پوهه کړه په ماضي باندې، نو د دې نه بس ماشوم چې کوم دی نو منګه دې ته راولو ورته ووایي چې ګوره دا فعل ماضي د دې ټولې څوارلس صیغې دي. په دې څوارلسو صیغو کې چې کوم دی نو ضمیر مرفوع متصل دی. بیا ورته ووایي چې دا ضمیر مرفوع متصل دا په دوه قسمه باندې دی، یو بارز دی او یو چې کوم دی نو مستتر دی. نو بارزو دې ته وایي چې هغه په سترګو باندې ښکاري. ورته دې ورپیټ کړو چې لکه دخلو کې دا و چې کوم دی او دخلا کې دا الف چې کوم دی او داخل توما کې دا توما چې کوم دی. دې طریقې سره ماشوم ته وښایي چې ګوره دا ضمیر بارز دی. بیا دې ورته وایي چې بچي په دوو صیغو کې چې کوم دی نو سرې ضمیر مستتر دی. په کومه صیغه کې؟ په لومبنۍ صیغه کې او په څلورمه صیغه کې. نو په دې باندې دې پوه چې ګوره دخلا دلته چې کوم دی نو په دې کې کوم ضمیر دی؟ ضمیر مرفوع متصل. بارز دی که مستتر دی؟ نو مستتر دی. تعبیر به څه سره کوو؟ هو سره. په دې داخله کې به دا هو چې کوم دی نو موږ څه کوو؟ دا به خپل ځان نه روکاږو. نو دې په دې باندې چې کوم دی نو ماشوم څه کوو؟ هغه دې پوهېږو. دغه شان چې کوم دی نو داخلت باندې دې پوهېږو چې په دې داخلت کې دا څلورمه صیغه ده او په دې کې چې کوم ضمیر دی ضمیر مرفوع متصل مستتر دی چې تعبیر یې موږ څه سره کوو؟ هي سره کوو. نو ورته وایي چې په داخله کې به هو د خپل ځان نه روکاږو، داخلت کې به هي د خپل ځان نه چې کوم دی نو څه کوو؟ دا ضمایر به پکې روکاږو. اوس د دې نه علاوه چې دا نور څومره ضمایر دي لکه دخلا، دې کې الف راغلی دی، دخلو په دې کې واو راغلی دی. نو د ماشوم نه په دې طریقې سره موږ تپوس کوو چې بچي دې دخلا کې تو ګوره دې کې د الف راغلی دی، دا کوم ضمیر دی؟ ضمیر مرفوع متصل دی. بارز که مستتر دی؟ نو دا بارز دی. نو بیا ورته دا وایي چې بچي دا بارز چې کوم دی دا ضمیر چې کوم دی دا د فعل لپاره څه واقع کېږي؟ فاعل واقع کېږي. دا الف ضمیر هم دی، ضمیر بارز هم دی او د فعل لپاره کوم دی نو فاعل هم دی. بیا بلا شان چې کوم دی نو په دې دخلو کې په دې و باندې پوهېږو چې بچي دې کې کوم ضمیر راغلی دی؟ بارز دی که مستتر دی؟ نو بارز دی. ښه کم دی؟ دا و راغلی دی. دا د دې فاعل د دې فعل لپاره څه دی؟ نو ورته ووایي چې بچي دا و دا چې کوم دی د دې فعل لپاره څه دی؟ فاعل هم دی. دغه شان داخل تا کې دا نو دا د دې لپاره څه دی؟ ضمیر بارز هم دی او د دې لپاره کوم دی نو فاعل هم دی. دغه شان داخل نه کې دا نون زبرنا چې کوم دی نو دا ضمیر بارز هم دی او د دې فعل لپاره کوم دی نو څه دی؟ فاعل هم دی. دغه شان چې کوم دی نو داخل ته په دې کې چې کوم دی نو دا تاسو دی دا ضمیر بارز هم دی او د دې لپاره کوم دی نو فاعل هم دی. دغه شان داخل توما کې دا توما چې کوم دی دا ضمیر بارز هم دی او د دې لپاره څه دی؟ فاعل هم دی. داخل توم کې دا ضمیر بارز هم دی، داخل توم کې دا توم او د دې فعل لپاره فاعل هم دی. دغه شان داخل ته کې ته، داخل توما کې توما، داخل تون نه کې تون نه او داخل تو کې تو او داخل نه کې نه. نو ماشوم دې په دې باندې موږ پوهېږو چې ګوره بچي دا دولس صیغې چې کومې دي نو دا چې موږ به په نحوه کې کوم ترکیبونه موږ کوو لکه ضربو یا ضربتا، نو موږ هغه کې چې دا فعل فاعل دی. نو ورته به ووایي چې دا هغه فعل فاعل دی چې په دې دولسو صیغو کې فاعل په خپله باندې په ذات خود موجود دی. د دې نه پس که چېرې اسم ظاهر راغلی وي نو هغه به د دې لپاره څه جوړی؟ هغه به مفعول به جوړېږي، په د دې لپاره فاعل نه جوړېږي. نو ماشوم سره لومړنۍ په دې کې اجرا پکار ده چې دې دا ضمایر وپېژني او دې د دې په معنی کې روان شي او ورسره سره چې کوم دی نو لږ لږ ګردان نومونه ورکول پکار چې د دا معنی مضبوطه شي او دې د معنی مطابق چې کوم دی دا ګردان مضبوط شي او د دې ګردان مطابق چې کوم دا د کړی د صيغې مطابق چې کوم دی نو دې څو کې دې معنی وکړي او دې پکې دا راځي چې او دلته کې کوم دی نو دا څه دی؟ دا فعل دی او دا چې کوم دی نو ولا فاعل جوړ شوی دی، دې ته کې دا فاعل جوړ شوی دی، دې ته کې چې کوم دی نو دا فاعل جوړ شوی دی. باقي دا چې دې فعل او فاعل دا جدا جدا کړو چې دا ضمیر بارز او د دې لپاره څه جوړ شوی دی؟ فاعل جوړ شوی دی. نو دې سره به کوم دی نو ماشوم څه کېږي؟ هغه ورسره رواني کو بدی کو سره اجرا پکار د چې دې دا ضمایر د ضمیر بارز دا چې کوم دی نو څه کې دا وپېژني.